أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. مخکې ذکر د هغې خلقو وشو چې کوم د پریشانو نه، د غمونو نه، د مشکلاتو نه پامان شول او جنت ته خدای پاک په خپل فضل ور داخل کړل. دې آیتونو مبارکو کې د هغې خلقو تذکره کوي کوم چې په دغې غمونو پریشانو کې هغه راګیر شول. د دنیا مشکلات مصیبتونه خو یو طرف ته، بلکې د قبر، حشر، د آخرت مشکلات هم په دوی راغلل او داسې پې راغلل چې بیت د خلاصېدلو څه شان نه و، د تښتېدلو څه رو ګودرې ترېنه بیان نه و. نو د هغې خلقو فریاد، د هغې هغه ژړا، د هغې هغه چغې سورې، د هغې تذکره الله تعالی په دې آیتونو مبارکو کې کوي. والذین، او هغه کسان، کفرو چې هغې کفر کړی، لهم نار جهنم، د دوی دپاره به وي اور د جهنم، لا یقضى علیهم، فیصله به نه کولی کېږي په دوی، د دوی په حق کې به داسې فیصله نه کېږي فیموتو، چې دوی مړه شي، یعنی د دوی په حق کې به د مرګ فیصله بیا نه کېږي. او دې باره کې راځي چې د جنت او د دوزخ په منځ کې یو مقام دی چې هغې ته اعراف وایي، او په دغې مقام کې به الله تعالی بیا دا مرګ د یو ګډوري په شکل کې راولي، د دوزخ او د جنت ترمنځ به یې راولي، او دا ټول مخلوق، که جنتیان دي او که دوزخیان دي، دا ټول به ورته ګوري، او اواز به وشي، اعلان به وشي چې دا موت دی، دا مرګ دی، او دغه مرګ به ذبح کړلی شي. جنتیان به سم خوشحالیږي، دوزخیان به ښه ډیر په پریشانو کې پریوځي. جنتیان به خوشحاله چې زمون خو دا یقین و چې موږ به خدای پاک د جنت نه نه وباسي، نن مو هغه یقین ښه کمال ته ورسېد. دوزخیان به سم پریشانه شي چې زمون خو څه نه څه امید و چې چېرته مړه خو به شو، د دوزخ نه خو نه وځو، خو یو ورځ به راشي چې بیخي به وسېزل شو، بیخي ختم به شو، ایره به شو. نو دا څه وشو، هغه امید هم زمون ختم شو. نو لا یقضى علیهم فیموتو، بس فیصله به نشي کولی، نه کولی کېږي د دوی په حق کې فیموتو، چې مړه شي دوی، ولا یخفف عنهم من عذابها، او نه به سپکولی کېږي د دوی نه دا عذاب د جهنم، عذاب د دغې اور، په هغې کې به څه قسمه رعایت به پکې نه وي، چوټي به پکې نه وي، څه قسمه رعایت به ورسره پکې نه وي چې یاره دا اوس اختر دی، روژه ده، یا څه موقع ده، لږ رعایت ورله پکې ورکوي. لکه عام طور په دې جیل کې جیلیانو له په مختلف موقعو باندې رعایتونه ورکوي، یا د دوی هغه دورانیې چې څومره وي په هغې کې کمی کوي، او کله کله ورته معاف کوي هم.
او په دغه قید کې نه کمی شته نه ماف کېدل شته نه څه قسمه سهولت شته نه څه قسمه رعایت شته بیا ولا يخفف عنهم من عذابها او سپک به نه کړلی شي د دوی نه د هغې عذاب د دغې جهنم نه کذلک نجزي کل کفور هم دقه رنګې مونږ بدله ورکو هر کافر ته هر غټ ناشکره یا غټ کافر ته وهم یسترخون فیها او دوی به چغې وباسي په دې جهنم کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته ترمذی شریف کې روایت ته چې یو دا کافر با زر کال بده چغې وي زر کال بعد بده ته بیا आवाज وشي اخسئوا فیها کوری شی په دې جهنم کې ولا تکلمون او زما سره خبرې مکوئ نو زر کال روړي جواب به ورته نه میلاوي او زر کال بعد چې ورته جواب ورکی نو اخسئوا فیها اخسا دا ویل کېږي سپي ته لکه موږ چې سپي ته وایو کورې شه دقه رنګې به ورته وویلی شي چې کورې شئ دې جهنم کې زما سره آینده بیا خبرې ونه کوي نو که بیا دوی په لکاو کروڑاو کلونه چغې وباسي خو جواب به ورته هم بیا نه میلاویږي وهم یسترخون فیها او دوی به چغې وباسي په دې جهنم کې ربنا ویبا اے زمونږ ربا اخرجنا من وباسا نعمل صالحا من با عمل وکړو نیک یعنی من د خپلو ټولو جرمونو اقرار کو د هغې اعتراف کو آینده به داسې نه کو آینده به سم ټیک ټاک به اوسېږو ښه ایماندار او نیکان صالحان به یو خو دغه وخت کې دغه منل دغه اعتراف کول دا توبه ویستل دا د مجبور انسان اعتراف دی د مجبور انسان توبه ده او د مجبور انسان توبه خدای نه قبلی د با اختیار انسان توبه الله قبلی او اختیار د انسان سره په دنیا کې وي د مرګ نه بعد د مجبور شي بیا د اختیارات هغه ختم شي نو اختیاری توبه اختیاری اقرار او اعتراف دا خدای ته قابل قبول دی د مجبوری توبه د مجبوری اقرار دا خدای پاک ته قبول نوي نو بوای ربنا اے زمونږ ربا اخرجنا من وباسا نعمل صالحا من بعملو کو نیک غیر الذي علاوه د اغه عملنا كنا نعمل چې موږ په دنیا کې کول مخکې چې مو ژوندیو سمکول نو ګوره بیا به بالکل داسې نه کوو بیا به بالکل برابر په نیغه لار روان یو اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر الله تعالی بو بربائی اولم نعمرکم آیا ما عمر نو درکړې تاسو ته ما دمر عمر یتذکر فیه چې باغی کی نصیحت حاصلولی شي من هغه څوک تذکر چې هغه نصیحت حاصلوي چې څوک سوچ فکر باغی کی سوچ فکر کوونکې کولی شي دغه عمر نه بیا عمر د بلوغ دی چې کله یو انسان بالغ شي 1400 1500 اتلس مختلف کلونه راځي چې دی عمر ته ورسی نو دی بیا په خپل خو په بد پوه شي د خو د بد سوچ فکر د پیدا شي
الله تعالی بو فرمایي چې ولې ما دومره عمر تا ته نو درکړې چې باغې کې یو نصیحت قبلون کې نصیحت قبلولی شي که دا عمر درته نه درکړلی شوی بیا معذوره بیا د خدای پاک دوزخ ته نبی لکه ماشوم چې بالغ نوی او د وفات شي نو د بیخي جنتی دغه شان ماشوم که د کافر د کور دیو مړ شو په ماشوم والی نو دم دوزخی نه دی دوزخ ته خدای پاک نور تا وي ځکه دته هغه عمر نه دی میلاو شوی چې په کوم عمر کې دی سوچ فکر کولی شي دی خو بد د هغې سوچ کولی شي او چې چا دغه عمر میلاو شو نو د ده باندې حجت تمام شو دته هغه حق ورسید که د هیچ چا نه نه خبر شوی د خپل عقل خپل پوهه خپل دماغ دغه هم د دپاره کافي دي دغه شان د یو سړي عقل فکر سوچ نشته لکه مثال لیونی دی نو که دی 100 کالو ته ورسېد خو دی مکلف نه دی ځکه دته داسې قسمه وخت نه دی ورکړلی شوی داسې قسمه عمر نه دی ورکړلی شوی چې دی په هغې کې سوچ فکر کولی شي لکه د سوچ فکر هغه صلاحیت هغه یې نشته دماغ خراب دی نو بس تر کومې پورې چې ژوندی دی چې څنګه وفات شو مړ شو د جنت ته تګ په د دوزخ باد هم بلکل نه لګي اولم نعمرکم آیا مونږ عمر نو درکړی تاسو ته ما دومره عمر یتذکر فیه من تذکر چې باغې کې نصیحت قبلولی شي هاغه څوک چې څوک نصیحت قبلوي نبی علیه السلام فرمایي اعمار امتی ما بین 60 الی 70 زما د امت عمرونه چې دي دا د شپېتو د اویاو کالو ترمنځ دي واقلهم من یجوز ذلک ډېر لږ خلق په دې کې داسې وي چې د دې نه پار شي یعنی اویا هغه کراس کی د اویاو نه عمر سیوا شي نور اکثریت زما د امت عمرونه د شپېتو او د اویاو ترمنځ وجاءکم النذیر او راغلی او تاسو ته نذیر یرون کې نذیر نه مراد پیغمبر یا د پیغمبر استاذ د قرنګي نذیر قران پاک ته هم ویل کیږي ځکه دا موږ د عذاب نه یری د جهنم نه مو یری د قشان نذیر د انسان د خپل عقل هم دی د بالغ کېدل هم دي د قشان راځي چې په دې ګیره کې یا په دې سر کې چې سپین ډکې ولګي نو دا هم یرونکي دی د انسان دپاره او دا اولنې سپین ویښته چې ولګي نو دی د خپلو خواوشا ویښتو ته ګویا شي ورته وایي چې زه سپین شوم تاسو اوس د مرګ انتظار کوئ ستاسو مرگ دا نزدې دی دا قریب دی دا سپین ډکی چې دي دا هم یرونکي دي انسان لرا ځکه د دې نه بعد بیا توریږي نه یا بل څه حالت نه راځي بغیر د مرګ نه د قشان نذیر تفسیر پر نوسی سره هم کیږي چې کله د یو سړي اولاد وشي لوی شي د هغې ودونه وشي تر دې چې نوسی وشي نو دا هم یرونکی دی چې د دې نه بعد ګوره نور څه نشته دی بیا د دې نه بعد په تا پسې ټیک ټاک مرګ په سر دی او درته نږدې دی وجاءکم النذیر او راغلی او تاسو ته یرونکی وی خیره کن اے فلا و غنیمت شمار عمر نیکی کوه اے پلان کیا او دا خپل جون دا خپل عمر دا غنیمت وگنا زا پیشتر کے بانگ بر آیت فلا نمات
مخکې د دې نه چې اعلان وشي چې پلانکې په مونږ کې نور نشته، چې پلانکې پاتې نشو، یعنی پلانکې په حق باندې ورسېد، نو د دغې اعلان نه چې دا اعلان دی کیږي، د هغې نه مخکې د خپل ژوند د خپل عمر دا غنیمت وګڼه او په دې کې نیکۍ وکړه. وجاءکم النذیر، او راغلی و تاسو ته یرونکی، فذوقوا پس وسکئ تاسو، فما للظالمین پس نبوي د ظالمانو دپاره من نصویر، هیڅ څوک مددگار، نه مال و دولت، نه قام قبیله برادری پارټي، هیڅ شی به هم بیا بچ کولی نشي چې کله د خدای په عذاب کې را ونښت او په هغې کې راګیر شو. فذوقوا پس وسکئ تاسو، فما للظالمین پس نبوي د ظالمانو دپاره من نصویر څوک مدد کوونکی. والذین کفروا، او هاغه کسان چې کفر کړي، لهم نار جهنم، وی بدوی لرور د جهنم، لا یقضى علیهم فیصله به نشي کولی په دوی، فیموتو چې مړه شي دوی، ولا یخفف عنهم او نه به سپکولی کیږي د دوی نه، من عذابها د عذاب د دې جهنم نه. کذالک نجزی کل کفور، هم دغه رنګې مونږ بدله ورکو هر ناشکره ته، هر کافر ته. وهم یسترخون فیها، او دوی به چغې اوباسي په دې جهنم کې، ربنا، او وایي به چې ای رب زمونږ، اخرجنا اوباسه مونږ، نعمل صالحا مونږ به عمل وکړو نیک، غیر الذي علاوه د هغې عملنا، کنا نعمل چې مونږ به کولو. اولم نعمرکم، آیا مونږ عمر نو درکړی تاسو ته، ما دومره عمر، یتذکر فیه من تذکر، چې نصیحت قبلوي، نصیحت قبلولی شي په هغې کې هغه څوک چې نصیحت قبلوي. وجاءکم النذیر، او راغلی و تاسو ته یرونکی، فذوقوا پس وسکئ تاسو، فما للظالمین من نصیر پس نبوي د ظالمانو دپاره څوک مدد کوونکی.